نن بی ایس ایل کې دوه اهم میچونه کېدو والا دي. پېښور زلمي به مقابله کوټه ګلیډیټر او ملتان سلطان به مقابله کراچي کینګ. بیرانه چې کوم د پېښور زلمي او د کوټه ګلیډیټر میچ دی هغه به 2 بجې شروع کیږي، بل چې کوم د ملتان سلطان او کراچي کینګ میچ دی هغه 9 بجې شروع کیږي. ډېر زیات اهم میچ دی او نن ورځ چې کوم د ټوټل ګرم ورځ دا ګور بچ څوک دغه میچونه غټي. لولنې چې کوم میچ دی د پېښور زلمي به مقابله کوټه ګلیډیټر، نو کمپیریټیولی کتا سو ګورئ پېښور زلمي زورور ده په کوټه ګلیډیټر باندې او 70% میچونه چې کوم دی هغه پېښور زلمي غټلې دي د کوټه ګلیډیټر. شاته کتلې سي ګراوند بالکل ډک دی، دا شاته ملګری تاوی تراشه لکه تاسو کې سوال غواړي. د پېښور زلمي او د کوټه ګلیډیټر ولنې میچ 2 بجې څوک به میچ غټي؟ ان شاء الله پېښور زلمي سپورټ کوي. اوله کته کوم ټیم سپورټ کوي؟ زلمي سپورټ کوي. ولی سپورټ کوي؟ زلمي ولی سپورټ کوي؟ دا راته وایي. بابر اعظم په وجه مطلب مخکې چې بابر اعظم نو بیا هم څوک سپورټ کاوه؟ نه بیا هم پېښور زلمي سپورټ کاوه. پېښور زلمي لکه اوس تاسو وایي چې بابر اعظم د بابر اعظم نه مخکې بابر اعظم خو مخکې نو کنه، دا خو 13 پی ایس ایل کې رالی، پی ایس ایل 8 کې کنه. نو وسه ولې مخکې هم ولې سپورټ کاوه؟ وسه ولې سپورټ کوي؟ پېښور ټیم دی نو هغه پښتانه دي کنه. ها پښتانه دي پکې. او نن به څوک میچ غټي؟ ان شاء الله پېښور زلمي. او چې پېښور زلمي ټیم فرض کا په پی ایس ایل کې نه، نو بیا کوم ټیم سپورټ کوي؟ بیا ان شاء الله لاهور شهنشاه د وجه. نو شهنشاه خو دومره ډبول کیږي کنه، دومره ډبول کیږي، نو هغه ولې سپورټ کوي؟ هم بالر دی بس کله بخشي کنه، کله بخشي په انتظار کونتون ورته کوي. خدا ز ملګری دلته کې په دې کې موجود بابر اعظم بنن 50 کوي. نو دا ملګری دلته کې ولاړو او میچ به ان شاء الله نن کې ډېر زیات زبردست او کانټیدار مقابله دي. نن 2 میچونه دي خو کمپیریټیولی که تاسو ګورئ نو کوټه ګلیډیټر چې کوم دی هغه لږ شان کمزورې ده په پېښور زلمي ټیم پسې. ګورو به الله د خیر کې دغه میچونه څوک ګټي ان شاء الله ملاوي ګو د میچ نه بعد.